زه سوچ کوم کله کله زما ذهن دلته کار پرېږدي خلک وایي پلانکي دی کې عالم شهید شو چې عمل کړ پلانکي دی کې عالم شهید شو چې عمل کړ پلانکي سپینګیري چې عمل کړ نو زه وایم چې دې سپینګیري له لاسه چا ولې وه سینګ ورکړ ده له ګوتې سینګ ورکړې بیا لکې سوچ راشي وایم حضرت عثمان له د چا لاس سینګ ورکړ په کور کې دننه محاصره کړې دي اوبې پې بندې کړې دي په بیت مسجد نبوي کې مونځ یې پې بند کړی دی او یقین کوئ په دیوال راښکاره شو او باغیان ته ګیر چاپېره تو دي هغه خلک چې د مدینې امن یې تباه کړ هغه خلک چې د حضرت عثمان رضی الله عنه شهید کی چې مکمل بدامني راشي او ته په دیوال راښکاره شو ورته څه وایي وی تاسو ته پته ده چې د جومات په خلکو تنګو نو رسول الله مبارک او فرمایل چې څوک به دې جومات له ځای والي چې چا واغې چې زه وله جنت خوشخبري ورکړم وی ما خپل ذاتي پیسو باندې مسجد نبوي جومات له ځای واغې جومات مې فراخه کړ وی افسوس وی دا منې که نه هغې ټولو باغیانو وی چې قتل ته ګیر چاپېره ناستو وی او منو نو ظالمانو نن تاسو هغه جومات کې ما مانده ته نه پرېږدئ او بیا ورته څه وایي بیا ورته وایي وی تاسو ته پته وه چې په مدینه منوره کې خوږې اوبه کمې وي نو یو کویو د یهودي په خلکو به اوبه خرڅولې چې کله به یې خوښه وه خلکو له به ورکولې چې به یې نه وه خوښه نه به ورکولې نو رسول الله مبارک وفرمایل وی څوک به دا کوی والي خو ځان له نه مسلمانانو له به یې والي خپله به هم ترې بورقه راوباسي مسلمانان هم نو چې چا دا واغې زه وله جنت خوشخبري ورکوم نو زه لاړم ما په خپلو ذاتي پیسو هغه کوی واغې د یهودي او مسلمانانو ته مې وقف کو دا منې که نه هغې وی او دا منو وی نن د هغې کوی اوبه تاسو په ما بندې کړي د سمندر دریاب ترخې اوبه څښم زما رڼو ام شهید شو هغه شهادت سره بدامني راغله نو زه یم چې کومې ګوتې د حضرت عثمان رضی الله عنه باندې په توره غزار کوي کم لاسونه خو ظلم شو کنه او بیا په قرآن شریف ته باندې کم قرآن شریف ته چې ناست دی هغه د هغې تلاوت کوي او په توره پې غزار کوي او د هغه د ګوتو بندونه د هغه قرآن شریف د پاسه غورځېږي وینې په قرآن شریف د پاسه غورځېږي دا به هم د دنیا څوک درندګان به ظالمان څومره ظلم وشو هغې نه پس د دغې شهادت د عثمان نه پس عالم اسلام ته چې کوم تاوان ورسید او د صحابه او شیرازه چې کومه تباه شوه او د حضرت علی او حضرت معاویه رضی الله تعالی عنهما منځ کې چې کوم جنجال جوړ شو او د دنیا خلق پکې شهیدان شو بنیاد یې دغه دی هغه لاس هغې له ورغله حضرت عثمان له کوم حضرت عثمان چې رسول الله مبارک په یو موقع فرمایل په یو موقع باندې چې حضرت ابو بکر راننوت او رسول الله مبارک هغسې ډډه والې وه بیا حضرت عمر راننوت او هغې هم هغسې ډډه والې وه او چې حضرت عثمان رضی الله عنه راغی نو پیغمبر علیه السلام مبارک نیغ کېناست او په دې خپو یې څادر لاندې خور کړ حضرت عمر خو رضی الله عنه جذباتي وی د الله رسول ابو بکر راغی هېڅ توجه دې ورنه کړه عمر راغی زه رالم هېڅ توجه دې رانه کړه او چې عثمان راغی نو هغه ته ګوره نیغ کېناست دی او پسپو مبارک و صادر دیم خور که رسول الله مبارک سے فرمائی وی اے عمرہ اگا چانا ولی حیاو نکم چه چانا دا اللہ فرشتے حیا کئی یو ذلنا سو ذلے دا جنت خوشخبری ورکڑی دا یو ذلنا او دا شہادت خوشخبری ورکڑی دا شہید شو